وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه لأجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شريف شوق ومحبة سرواي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانانو، الله جل جلاله د انسانانو د پاره د هغو د مغفرت او د بخښنې او د بخشش بانې لټوي، او بعضې ورځې په انسان باندې داسې راولي چې الله تعالی د دې انسان د مغفرت اراده کړي. که چېرې دا انسان په دغه ورځو او شپو کې د الله جل جلاله د هغې حکم فرمان برداری وکړي او د هغې بجاوري وکړي. قرآن کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې د رمضان المبارک دا میاشت دا روجې ما د دې وجې نه فرض کړې چې په ټول کال کې به یو انسان هر قسمه ګناهونه کړي وي، واړه ګناهونه به یې کړي، لوی ګناهونه به یې کړي، خو د دې انسان د مغفرت او د بخشش دا چابیانې زما په لاس کې دي. نو الله تعالی په مونږ او تاسو باندې د رمضان المبارک دغه معززه میاشت راوسته چې زمونږ او ستاسو پکې الله تعالی مغفرت وکړي او مونږ ته تقوا نصیب شي، پرهیزګاري مونږ تاسو ته نصیب شي. او دویمه دا د دې وجې نه راله چې الله جل جلاله مونږ ته د زندګۍ د عبادت چل هم ښیي، یو ټریننګ راکولی کېږي مونږ ته. هغه داسې چې څنګه مونږ په رمضان المبارک کې په یو د عباداتو په یو سلسله باندې ورپریوتي یو، او د عباداتو یو سلسله روانه ده، ذکر و اذکار تلاوات عبادات روان دي. دقسې ګوره یاد ساته په دې نورو میاشتو کې هم ته د الله تعالی بندی، څنګه چې په رمضان کې بندی دغسې په دې نورو ورځو شپو کې د کال په دې 11 میاشتو کې هم ته د الله تعالی بندی. لہذا خپل روټین هم دغسې جوړ کا، خپل طریقه کار د عباداتو هم دغسې ور وړاندې کا، ته به کامیاب شي. الله جل جلاله ارشاد فرمایا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چې انسانانو په تاسو باندې ما د رمضان المبارک دا روجې فرض کړي لکه څنګه چې ما دا روجې په نورو امتونو باندې فرض کړې وي. نو اوس الله تعالی ګوره دا روجې په مونږ او تاسو فرض کړې او ډېر په عجیبه انداز یې مونږ ته د دې وینا وکړله یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو. زه ستاسو نه سوال کوم، الله تعالی دومره په شفقت او مهربانۍ باندې مونږ ته خطاب وکړ چې کله مونږ د چا نه څه رشته غواړو یا د چا نه څه خبره طلب کول غواړو، څه کار پې کول غواړو، نو لول هغه ته مونږ هغه پورا شاته پشت او نسب یاد کړو. چېرې ستا پلار چې کوم دی نو هغه به زما د پلار سره داسې تعلقات ساتل، ستا نیکه چې کوم و نو هغه به زمونږ کره راته او دا قسمه خبرې به وي، په پلانکۍ معامله کې چې کوم دی نو داسې قسمه خبرې وشوې. دا شاته یو پشت او یو نسب او یو تمهید مونږ د هغې دپاره کېږو، اخره کې ورته خپله خبره وو. داسې یي که نه وي، خوالې ورته خپل را یاد کړو، رشتې ورته خپلې را یادې کړو. الله جل جلاله چې کله د رمضان المبارک تذکره کوي نو الله موږ ته دغه رشته را یادوي
چې اے مؤمنانو، اے هغه خلکو چې زمانه لري نه یې ګوره، زما سم یو خاص رشته ده، هغه رشته د ایمان ده. تاسو په ما باندې ایمان راوړی دی، د مخکې نه ما پیژنئ، زما غیرت پیژنئ، زما معاملات پیژنئ، زما ستاسو باندې چې کوم نعمتونه دي هغه پیژنئ، زما رحمتونه کرامتونه پیژنئ. اے مؤمنانو، اے زما رشتې والا خلکو، تاسو روجې ونیسئ. او بیا الله جل جلاله دا روجې نیول د دې لپاره د کوم الفاظو انتخاب کوي، نو په خپله برای راست په دې خبره کې ځان نه شاملوي چې یعنې ماره من دي دا روجې فرض کړي دي، دا روجې چې کوم دی نو تاسو ونیسئ. داسې خبره نه کوي الله تعالی، بلکې الله جل جلاله ډیر په یو عجیبه انداز باندې دا خبره مونږ ته پیش کوي. اوس روجې الله تعالی فرض کړي دي، بل چا خو نه دي فرض کړي، خو لیکن الله تعالی هغه خبره ځان طرف ته نه راګرځوي، بلکې الله جل جلاله وایي کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې دا روزې، فرض کړی شوي دي. اوس الله فرض کړي دي، خو الله تعالی دا نه وایي چې ما فرض کړي دي، بلکې هغه خبره داسې انداز سره پیش کوي چې هسې نه که په چا باندې روژه ګرانه پرېوځي چې د هغې زړه ته دا خبره ور ونه رسي چې الله تعالی ګوره روژې فرض کړي دي، بلکې الله تعالی ارشاد وفرمایه کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې بس دا روژې، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې نور امتونه تیر شوي په ټولو باندې روژې فرض کړی شوي وي. تاسو هسې واورئ نو اندازه به درته وشي چې پخواني امتونو کې دا روژې څنګه فرض کړی شوي وي. د حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله خپل تفسیر کې لیکلي دي چې په پخواني امتونو باندې روژې څنګه فرض وي، په داسې اندازې سره فرض وي لکه د موسی علیه السلام قوم راواخلي. موسی علیه السلام په قوم باندې روژې فرض وي، 3 روژې پې فرض وي، د هرې میاشتې 14 او 14 15 روژه به هغې ونیوه، او په کال کې په یو بله روژه فرض وه، د عاشورې روژه به یې ورته وي. هغې خلکو چې کوم دی نو دا روژې به په ډېر مضبوط شان سره نیوي، خو د الله جل جلاله د دې حکم تابعداري به یې کوله، چو چرا به یې پکې نه کوله، څنګه چې موږ د رمضان المبارک دا روژې نیسو. بیا وخت تېرېده او تېرېده، نور انبیاء کرامو باندې هم روژې فرض وي، د حضرت عیسی علیه السلام په قوم باندې هم روژې الله تعالی فرض کړي. او عجیبه خبره دا ده څنګه چې موږ باندې رمضان فرض دی، دقسې د حضرت عیسی علیه السلام په قوم باندې هم یوه میاشت روژې فرض وي، هغوی به یوه میاشت روژې نه وي. چې کله عیسی علیه السلام راغی نو په هغه وخت کې د رمضان المبارک د عیسی علیه السلام د قوم چې موږ ورته نن عیسایان وایو، د هغې د قوم دا روژه په یخنۍ کې وه. وخت تېرېده نو څنګه چې ستاسو په عمرونو کې به هم یو پیر 2 داسې راغلي د مشرانو چې سخت یخنۍ ته به یا روژه تلي یا به سختې ګرمۍ ته تلي، دقسې چې وخت تیر شو چې روژه په ګرمۍ کې راغی، قوم ته یې وویل دا روژه ونیسئ، هغې ورته ویل دا خو په سخته ګرمۍ کې راغلی ده او دې روژې نیولو ته دې یوه میاشت ته مونږ تیار نه یو، لهذا طریقه کار دا کوو چې دا رمضان المبارک به د دې ځای نه اوچت کړو او ګرمۍ یخنۍ ته به یې ویځو، په یخنۍ کې به میاشت روژې ونیسو. عیسی علیه السلام ورته ووي ګوره دا د الله تعالی حکم دی، دا روژې په تاسو باندې د دې دپاره نه دي فرض کړی شوی چې تاسو باندې اسانتیا راشي یا تاسو چې کوم دی نو چېرته مزې او چرچې وکئ، نه بلکې دا د الله تعالی حکم دی. په کوم ټیم کې چې موږ ته ویلي په هغه ټیم کې به چې کوم دی نو ادا کوو. پرون ما ته بله ورځ بلکې یو کس چې کوم دی نو د سعودي عرب نه رینګ وکړ، وایي جي زه دلته کې ګاډی چلوم او زموږ طریقه کار دی چې د ماسخوتنې اکثر ناوخته پورې پردي مزدوران یو، د هغوی ډیوټي کوو کار کوو، نو ګاډی چې چلو چې تراویحو ته پکې ټایم میلاو نه شي او دغسې صرف فرض مونځ وکړو نور تراویح ونه کړو. بهرحال ما د مسلې جواب ورکړو، بیا وی چې دلته کې زما سره د دیزي خلک دی نو د مازدیګر د مونځ ټیم چې شي د ماسپښین د مونځ ټیم چې شي، نو هغوی د مازدیګر او د ماسپښین دا په یو ځای باندې وي. هغه وایي چې دا زمونږ په مذهب کې بس جایز دي. ما ته دې چېرته تپوس وکړه چې دا 2 منځونه دي په یو ټیم باندې ولې کوي، په یو ټیم باندې ولې کوي؟ وی ما ته تپوس کړی دی، ما ته وی چې دا د دې وجې نه زه کومه چې هېڅ پته نه لګي، شاید مخې ته
ما ته یا داسې ځای میلاو شي یا نه چې زه پکې مونځ وکړم یا زما اودس مات شي بیا د اوبو بندوبست یا نه یا چې کوم دی نو زه ځم او ما ته په لاره باندې مرګ راشي نو زه ځکه مخکې مونځ کوم. ما یې دغې د الله بنده ته ووایه چې الله تعالی هر یو څیز په خپل ټیم کې فرض کړی دی. که یو سړی دی او هغه اوس په دې ورځو کې حج له لاړ شي نو هسې د هغه حج کېږي؟ که هغه ځان بلکل تبه و برباد کړي دا منډې ووایي او دا چې کوم دی نو پلانکي ځای ته ځم او دا پلانکي ځای ته ځم او دا ذبح او قرباني کومه نو الله به یې قبوله کړي؟ نه به یې قبلوي، ځکه الله تعالی د هر څیز دپاره خپل وخت مقرر کړی دی. نو ما هغه ته ووایه چې اوس د ماسپښین د مازدیګر د مونځ ټیم داخل شوی نه دی او ته مړ شي نو الله تعالی ستا نه څه تپوس کوي؟ هغه ټیم داخل شوی نه دی ستا نه به څه تپوس وي؟ به هر حال نو دغې خلکو د رمضان المبارک هغه میاشت چې کومه ده نو هغه یو 3-4 میاشتې لیټ کړه او خیر دی دا کم لیټوالی چې مونږ وکړو په دې په ځای به پکې مونږ زیاتي روجې ونیسو. الله جل جلاله هغه خلک چې کوم دی نو ګمراه کړل چې تاسو زما په حکم کې چې کوم دی نو هغه تبدیلیانې کوئ. نو د خبرې مقصد دا دی چې ګوره الله جل جلاله په ټولو اقوام چې مخکې څومره تیر شوي دي امتونه څه نه حده پورې په هغو باندې الله تعالی روژه فرض کړې وه او زمونږ په دې امت کې الله جل جلاله دا روژه فرض کړه مقصد یې دا و چې په دې کې چېرته د الله تعالی په خزانو کې کمی نه و راغلی. چېرې د الله جل جلاله خزانې چې کومې وې نو په هغې کې کمی راغی او اوس راشن نشته دی لهذا د خلک دې روژې ونیسي. نه نعوذ بالله داسې چل نه و شوی بلکې الله جل جلاله ما او تا برابرولو چې دا سړی که خوري نو څنګه دی او که نه خوري نو څنګه دی، که په راحت کې دی نو څنګه دی او که په مشکل کې دی نو څنګه دی. توفیق الله جل جلاله شامل حال که مونږ الحمدلله دغه ټولې روجې ونیوې تر اوسه پورې. پرون زه په اسلام آباد کې یو سړي سره دغه کې تلم په موټرسایکل باندې تلم هلته کې ابای کولی پنجابی و ما دې تپوس وکړ ما یې روجې نیسې که نه؟ وی کبھی کبھی رکھتے ہیں. ما یې روجې نیسې که نه؟ وایي کله ناکله پکې ونیسي. نو زه ډېر سخت پریشانه شوم. ما یې ګوره لکه د مسلمانۍ دور دی د مسلمان ځای دی ښه مسلمان دی خو لیکن توفیق نه دی میلاو شوی، ښه روغ په صحت موړ دی توفیق نه دی میلاو شوی د الله جل جلاله د طرف نه کرم شامل حال شوی نه دی. د دې وجې نه ګوره دا ځوان دا روجې نه نیسي. د افسوس خبره دا و که نه په مونږ باندې هېڅ قسمه څه تکلیف نشته دی. الحمدلله ثم الحمدلله رمضان المبارک شروع شو په بهترینې طریقې سره تر دې وخته الله جل جلاله مونږ ټولو ته دا توفیق راکړ روجې مو نیولې هېڅ قسمه څه مشکل پکې مونږ ته راپېښ نه شو چې دا روجې ونیولې شوې. اوس الله جل جلاله چې یو انسان سخته تیری نو بیا الله جل جلاله د هغې اجر هم هغه انسان ته ورکوي. امام عبدالماجد دمیاتی رحمه الله المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح کې یو حدیث نقل کړی. حدیث دا نقل کړی دی چې انسان ته الله جل جلاله په یو نفلی روجه باندې دومره اجر او ثواب ورکوي که چېرې دا دنیا او د دې دنیا دا خلا او سپیس چې څومره دی دا د سرو زرو نه ډک کړی شي بمبار کړی شي د سرو زرو نه دا دنیا تر اسمانه او بیا دی انسان ته وویلی شي چې تا ته الله جل جلاله په دې یو روجه باندې څومره اجر او ثواب ورکوي دقه ماله راکه او دا څومره سره پراته دي دا د دې په بدله کې واخله. نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې دقه سره زر به د دې روجې دا بدله چې کوم دی نو دا پوره نه کړي. دا د یوې نفلي روجې متعلق خبره ده. د حدیث نه څه معلومه شو؟ د حدیث نه حضور صلی الله علیه وسلم خبره دا منتخی چې یاد ساته ګورئ د رمضان المبارک نه د عامې روجې دومره فضیلت دی چې په دنیا کې د هغې اجر او ثواب د هغې بدله څوک نشي ورکولی. که بدله ورکوي نو الله جل جلاله به په آخرت کې د دې بدله په خپله باندې ورکوي. او بل یو حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
چې یو انسان ته الله جل جلاله په یو نفلي روژه باندې دومره اجر او ثواب ورکوي لکه یو کارغه الله جل جلاله پیدا کړ او دې ته کارغه ته وی چې والوزه دې الوزي 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 تر دې حد پورې والوزي چې دې مړ شي د څومره ژوند دی نو الله جل جلاله د چې څومره مسافت پر خپل ژوند کې وکړ څومره بره والوت دی څومره لاره یې توی کړه الله جل جلاله په دې یوه نفلي روژه باندې دا انسان څومره چې دا کارغه الوتی دی دومره پورې دا انسان د جهنم د اور نه لرې کوي دومره د جهنم د اور نه دا انسان لرې کوي محدثین وای حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کارغه دا تذکره ولې وکړه د عامې مرغۍ تذکره ولې نه وکړه چې پلانکۍ مرغۍ پیدا شي یا الوزي الوزي د هغې وجه دا ذکر کوي محدثین چې په مرغو کې د ټولو نه زیات عمر چې کم دی نو دا د کارغه دی ډېر عمر والا مرغۍ هغه کارغه دی کارغه او دویمه وجه دا ده چې دا کارغه په وریځ کې هم الوزي او تاسو به کتلي دا کارغه په باران کې هم الوزي دته داسې مشکل نه چې باران وریږي خپلې جاله کې ننوځي نه دی مسلسل مسافت کوي دی په هر حالت کې الوزي د ده په کاته کې اړتال نه وي د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کارغه تذکره وکړه چې څومره مسافت د کړی دی په یوه نفلي روژه باندې الله جل جلاله دا انسان د جهنم نه دومره لرې کړي اوس رمضان المبارک د هغې څومره لوی اجر او ثواب دی د هغې اندازه نه کېږي یو حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف چې هر یو عمل بنی آدم کوي نو الله جل جلاله د انسان ته په دې عمل باندې لس چنده ثواب ورکوي یو سړي 100 روپۍ قرباني کړي صدقه یې کړي الله جل جلاله دې سړي له دې 100 په عوض کې او په بدله کې د 1000 روپو د صدقه کولو ثواب ورکوي بیا چې څومره په چا کې اخلاص موجود دی اخلاص سیوا کیږي نو تر څومره پورې رسی الى 700 ضعف تر 200 پورې چې کم دی نو الله جل جلاله دی انسان ته اجر او ثواب ورکوي چا یو روپۍ ورکړه او اخلاص سره یې ورکړله نو د داسې وکړل لکه 200 روپۍ چې چاله ورکړي چا یو رکعت وکړو 2 رکعته چا وکړو نو دې 2 رکعتو باندې الله تعالی دله د 1400 رکعتونو چې کوم دی نو اجر او ثواب الله تعالی ورکړي الله تعالی اوس اسې حدیث مبارک کې خدا خبره د دې دپاره ارشاد وفرمایلی شوه چې الله جل جلاله ګورې د عمل ثواب او اجر دومره سیوا کوي نور تحدید مقصود نه دی یعنی حد او بونډري مقصود نه ده چې الله تعالی وایي دومره سیوا کوم او د دې نه بعدې ګورې نه سیوا کوم نه بلکې الله جل جلاله زمونږ د تکیه کلام موافق عام خبرې چې موږ څنګه کوو موږ وایو لکه دا کار وکړه که نه صحیح نه کې یاره یو وسه وزله خو چې کوم دی نو تا ته ما ووایي چې دا کار وکړه وسه وزله مونږ ویلي نه خو مونږ وایو ډېر هم درته ووي الله تعالی مونږ تاسو ته ښایي چې ګورې په عمل باندې زه تر 200 پورې یا د 10 پورې اجر او ثواب نه ورکومه که زما خوښه شي او ستا اخلاص لوی شي نو د دې نه ګورې بېشماره نعمتونه او ثوابونه تعالی زه درکوم بیا ورپسې الله جل جلاله ارشاد فرمایي الا الصوم لیکن ګوره یاد ساته روژه د دې خبرې نه بار ده فانه لی وانا اجزي به دا روژه زما دپاره دې سړي نیولې ده دا روژه خالص زما دپاره نیولې شوې ده یو سړی دی کمرې ته دننه شو ښه تږی شوی دی ښه وږی شوی دی ښایي چې کوم دی نو یخو اوبو ته زړه کېږي هېڅوک ورسره نشته دی خو دی صرف یوې خبرې منع کړی دی د دې خوراک نه چې الله راته ګوري څوک راته ګوري الله راته ګوري نو چې د الله جل جلاله خیال ته وساتې سبا د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله به ستا خیال وساتي د خپل شان موافق الله جل جلاله وایي د قیامت په ورځ به د دې روژې بدله زه دله ورکوم او بیا محدثین وایي د الله تعالی شان څه دی چې ده ته اجر ورکړی شي
هغه شان دا دی چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دې سړي ته خپل دیدار نصیب کړي، بل دیدار به ورته الله جل جلاله نصیب. او چاته چې په جنت کې د روژې د وجې نه دیدار نصیب شو نو هغه نور غواړي څه؟ دومره عظیم اجر او ثواب. بیا زما او ستا قدر د الله جل جلاله په نسبت باندې څومره دی؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. زما او ستا د معدې چې کومه بوی راوځي د الله جل جلاله په نسبت باندې دغه بوی د مشک او د عنبرو نه هم بهتر دی. اوس د دې خبرو دا حدیث خو موږ بار بار اورېدلی، خو د دې حدیث مقصد او حقیقت ته موږ نه یو پوه شوي. عام یو سړي عطر لګولي، موږ یې لږ راکاږو طبیعت هم برابر شي. اوس د الله جل جلاله چې کوم عطر په الله جل جلاله باندې ښه لګي، خواږه لګي، د هغې به څومره شاني. هغه عطر درته معلوم دی هغه کم دي؟ هغه په دې روژه کې چې زما او ستا د معدې نه کوم بوی راوځي هغه عطر. دومره عظیم اجر او ثواب انسان ته الله جل جلاله ورکوي. یو حدیث مبارک کې راځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، یو ورځ موسی علیه السلام د الله جل جلاله نه پوښتنه وکړه. موسی علیه السلام به د الله تعالی سره داسې برای راست خبرې کولې. وکلم الله موسی تکلیما. موسی علیه السلام خبرې کړې وې د الله تعالی سره په خبرو کولو سره. امام قرطبي رحمه الله وایي تکلیم دا لفظ ورته ځکه ذکر کړ، دا مفعول مطلق دی، د دې دپاره ذکر کړ چې هسې نه د چا ذهن ته دا راشي چې چېرته به موسی علیه السلام د فرشتې په ذریعې سره د الله سره خبرې کولې، چې فرشته به تله راتله او خبرې به یې کولې. یا نه، الله جل جلاله سره برای راست به خبرې کولې، برای راست. یو ورځ چې موسی علیه السلام تپوس وکړ چې الله تعالی تا ته زه څومره نږدې یم، تا ته زه څومره نږدې یم. د هر چا په زړه کې څه خواهش وي که نه، چې زه تپوس وکړم. د موسی علیه السلام په زړه کې دا خواهش راغی چې یاره زه به د الله تعالی ته څومره نږدې یم، الله تا ته څومره نږدې یم. الله جل جلاله ورته وایي موسی آخري یو امت به راځي، هغوی له به زه یو میاشت ورکوم، په هغې میاشت کې به خلک روجې نیسي، او دا روجه چې کله دی نیسي نو افطارۍ ته به ناسي، لږ وخت به پاتې، دته به فروټ پراته وي، دته به کجورې اوبه او دته به درستخان ډک پروت وي، او 2-3 منټه به پاتې. خو دی به صرف او صرف د دې وجې نه دې څیز له ګوتې نه وروړي چې د الله تعالی له حکم نه دی شوی. په دغه وخت کې دا انسان ما ته څومره محبوب دی، د آخري پیغمبر دا امتی. موسی ته چې زما سره کله خبرې کې نو زما او ستا د خبرو په منځ کې 90,000 پردې لګېدلي. څومره پردې؟ 90,000 پردې زمونږ او ستا په منځ کې لګېدلي دي. او کله چې دغه امتی په دغه ټیم کې دوا غواړي نو هغه امتی ما ته دومره محبوب دی چې زما او د هغه په منځ کې به یوه پرده هم اندازه ولګوئ چې الله تعالی په دې میاشت کې زموږ دپاره څومره څه راکړي دي، څومره عظیم نعمتونه او اجرونه راکړی شوي دي. د دې نه ځان خبر کړو. موږ چې دا بار بار وایو که نه چې د رمضان المبارک هره یوه لمحه قیمتي ده، نو دا د دې وجې نه وایو چې دا انسان په رمضان المبارک کې ځان د جنت اعلی مرتبې ته هم رسولی شي، او دا انسان په دې رمضان المبارک کې د څه بدو اعمالو د وجې نه دا انسان د جهنم لاندې کندې ته هم ګورې رسولی شي. حدیث مبارک کې راځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي په هر روژه ماتي کې الله جل جلاله 80,000 هغه کسان چې مسلمانان یو جهنم ته تک پې واجب شوی، الله جل جلاله دغه 80,000 انسانان چې کوم دی نو د هغې دپاره د جنت فیصله کوي. څومره کسان؟ ما دا خبره خو اورئ که نه؟ 80,000 کسان الله جل جلاله چې جهنم ته به ځي د هغوی دپاره فیصله د جنت دی. او بیا مزید حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي
چې کله د دې رمضان المبارک آخري ورځ شي، آخري روزه ماته شي، نو په دې رمضان المبارک کې چې الله جل جلاله په خپل فضل و کرم سره څومره خلق بخلي، د 80,000 راواخله، د نور اعمالو د وجې نه بخل دي، نور 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 د هغې ټول عمره په دې آخري ورځ باندې الله جل جلاله هغه جهنميان چې مسلمانان یو جهنم ته تګ واجب شوی، هغه د جهنم راوباسي او جنت ته داخلي. ما دې خبرو ته غوږ شته؟ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې رمضان المبارک یو عظیم فائدې ښودلې دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ روایت، ارشاد یې فرمایا چې د الله رسوله ما ته داسې یو عمل ووایه چې زه به نجات عمومم په دنیا کې هم په آخرت کې هم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا تا باندې ګوره روزه لازم ده چې ته ونیسې، ځکه د روزې په شان عمل په دنیا کې بل نشته دی، د روزې په شان عمل په دنیا کې بل نشته دی، د روزې په شان عمل په دنیا کې بل نشته دی. 3 کرته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا. دغه صحابي چې چا د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کړی دی، هغه وایي تر امامه د مرګ پورې ما بیا د امامه حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ په کور کې لوګي ونه لیده چې هغه به د ماسپخین په ټیم کې اوچتېده، یعنی ټول عمر حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنہ هغه بیا روزي ونیولې، الا اذا نزل بهم ضيف، البته که چرته مهمان براغه د هغه دپاره به خوراک مراک تیاراو. دغه صحابه کرامو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه نقش قدم باندې تک کړی، دغه روزې په بهترین انداز سره نیولې وي. نن زموږ روزو څه حالت دی؟ غیبت مونږ کوو، چغلي مونږ کوو، غلط نظر مونږ کوو، د خلکو ردې بدې په خلکو پسې مونږ وایو، کنزل چې کوم دی نو خلکو ته مونږ کوو. نه، روزه فانه نصف الصبر. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای دا روزه خو نیم صبر دی. انسان کچری روزه ونیسي نو د نیم وجود کنټرول شي، د ګناه نه کنټرول شي، د هر قسمه خرافات او بدعات نه کنټرول شي. لہذا موږ دا وګڼو چې روزه رااله نو زه به ځان کنټرولوم، زه به د آینده ژوند دپاره ځان برابروم. حضرت مجدد الفسانی رحمه الله ارشاد فرمایي ګوره د روزې نسبت د نورو میاشتو سره داسې دی لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام نسبت د خپلو 11 سرونو سره و. ګوره روزه داسې یو عبادت دی، په دې کې عبادت کول داسې یو عظیم اجر لري چې کوم یو انسان روزه ونیوله د دې په دې 11 میاشتو کې څومره ګناهونه کړي دي. څنګه چې یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ته د ټولو زامنو نه محبوب و، دقسې دا روزه الله جل جلاله ته د دې نورو میاشتو نه محبوبه ده. څنګه چې د یوسف د وجې نه الله جل جلاله د 11 وانورونو هغه غلطي معاف کړه، هغه یې وبخل، دقسې د دې یو رمضان د دې یوې روزې د وجې نه د دې رمضان المبارک د وجې نه الله جل جلاله د دې 11 میاشتو ګناهونه زما او ستا معاف کړي. او بیا خاص کر چونکې دا آخري عشره روانه ده، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی 10 الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیره. چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په عام ورځو کې د رمضان المبارک په یو ترتیب سره عبادت کولو، او چې کله به د آخري 10 ورځې شروع شوي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل معمولات بدل کړل. څنګه به معمولات بدل کړل؟ شد میزره واحیا لیله وایقظ اهله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل تهبن وتاړه، ملا به عبادت ته وتړله. شد میزره، موږ چې یو کار کوو هلکه موږ ملا وتړله، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عبادت ته ملا وتړله. څنګه به عبادت ته ملا وتړله؟ احیا لیله. په نور ورځو به حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شپه نه رون کوله، بلکې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې رون کولو نه منع فرمایله. بعضې صحابه کرام داسې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووی
چې موږ به ټوله شپه عبادت کوو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وفرمایله نه، ولی جسدک علیک حق، ستا د جسم په تا باندې حق دی، لهذا دی له آرام ورکه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري عشره د دې میاشت کې احیا لیله، ټوله شپه به یخو، په خپله به هم یخو، او څه موده څه وخت به د شپې تیر شو نو ایقظ اهله، خپل کور او خپلوان خپل افراد لاندې چې څومره وو هغه به رایخ کړي، او دا ډېرې مبارکې ورځې شپې دي، لهذا تاسو به دې عبادت شروع. یو خو دا خبره شو. دویمه په دې کې د اعتکاف مسله ده چې په نننۍ ورځې نه اعتکاف شروع کړي. هر اعتکاف د شلمې ورځې د نور پرېوتو نه مخکې شروع کړي. د نننۍ زموږ شلمه روژه ده که نه، شلمه روژه ده، د څوک اعتکاف ته کیني اخره کې به مطالبه کو. لول د اعتکاف متعلق یو دوه درې خبرې ستاسو گوش گزار کوم. د دې نننۍ ورځې نه به اعتکاف شروع کېږي، د نور د پرېوتو نه مخکې به معتکف ځان جومات ته رارسوي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم یو انسان د یوې ورځې اعتکاف وکړي، دې حدیث ته غوږ کېږدئ، د یوې ورځې اعتکاف یې وکړ نو الله جل جلاله دا انسان د جهنم نه 3 خنادقه 3 خندقونه لرې کوي. یو خندق څومره دی؟ کبعد المشرق والمغرب. د یو خندق په منځ کې لکه د مشرق نه واخله در مغربه پورې فاصله ده. 3 خندقونه دومره شو لکه 3 ځله چې مشرق او مغرب شي. الله جل جلاله د دې یوې ورځې د اعتکاف د کبله دا انسان د جهنم نه دومره لري. سبحان الله، आवाज نه راځي. په دې ثواب باندې تاسو واسې خوشاله یې که نه؟ تاسو ټول یو پیر سبحان الله تیز ووایئ. د روژې خوند اوس وینئ تاسو. د رمضان المبارک د دې یو اعتکاف د دې یوې ورځې د وجې نه الله جل جلاله 3 کرته لکه مشرق او مغرب واخله، څومره چې د دې په منځ کې فاصله شي انسان د جهنم نه چې کوم دی نو دومره لرې شي. بل یو حدیث حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم یو انسان چې په رمضان المبارک کې په دې آخري عشره کې اعتکاف وکړي، وکشه په دې آخري عشره کې اعتکاف وکړي نو الله جل جلاله دې انسان ته كعمرتين وحجتين دومره اجر او ثواب ورکوي لکه دا انسان چې مقبول 2 عمرې وکړي او مقبول 2 حجونه وکړي. یو انسان ته د خپل کلي په جومات کې د 2 عمرو او د 2 حجونو ثواب میلاویږي، د دې نه لوی اجر او ثواب کېدی شي؟ دا اعتکاف دې څه شی؟ اعتکاف د الله جل جلاله د در او د دربار او د کور ورټکول دی چې الله زه راغلی یم. اسې تاسو ماته ووایئ د شپې یو کس راشي، د ورځې د یو کس راشي، ستاسو ور دې وډبئ، 2 ځله دې وډبئ او تاسو به اورئ اواز، او که چېرې تاسو ور ونه وځئ نو تاسو ته به هسې د خپل نفس ملامته کوئ که نه چې څه څومره بېکاره سړی یم، ګوره سړی راغلی دی ولاړ دی او زه ورته نه وروځم. نفس به ملامته کوي که نه؟ ملامته کوي به. د الله جل جلاله ذات څومره عظیم الشان دی چې زه د الله جل جلاله د در هغه دروازه ډکومه او د درشل مې سر یخودی دی. دا الله جل جلاله به ما دواګانې، دا الله جل جلاله به زما اعمال، دا الله جل جلاله به آینده زما زندگی د هغې بهترینه فیصله کوي او که نه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوړه هستی ده، 9 کاله د هغه په ژوند کې روژه راغلې ده او دغه 9 کاله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اعتکاف ته کېناستلی دی. په 2 کرتو کې دی اعتکاف پاتې شو. یو ځل د یو جهاد موقع وه، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د اخري 10 ورځې په جهاد کې تېرې شوې، مسافرو دا اعتکاف تی پاتې شو چې کله شوال راغی په دې رمضان پسې چې کومه میاشت ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم روژه ونیوله 10 ورځې او اعتکاف ته کېناست. په بله یو موقع کې دی پاتې شو د څه عذر د وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روان رمضان المبارک کې د 10 ورځو په ځای باندې د 20 ورځو اعتکاف ته کېناست. دومره عظیم عبادت دی د الله جل جلاله د در نه غوښته ده چې موږ د الله جل جلاله په در کې دا
ځان وقف کو دغه لس ورځې دي یا په کور کې شپه کړې په دې رمضان کې یا چې کوم دی نو په جومات کې شپه کړې دا دواړه یو شانتي برابر دي نو هسې تاسو کې څوک داسې افراد دي چې هغوی اراده کړې ده چې انشاءالله تعالی زه به چې کوم دی نو اعتکاف ته کښېنم داسې څوک شته دی 1 ماشاءالله 2 ماشاءالله 3 3 کسان نور څوک داسې څوک شته ها ملګري به کور کې مشوره کوي اوس ما په لاره باندې یو ملګری تیار کړ نو هغه وی چې بس صرف د کور د مشورې پورې خبره ده چې مشوره مې وکړه نو انشاءالله کښېنم الله دې هغه هم توفیق ورکړي چې کښېني نو د اعتکاف مسله دا ده چې د نن نه به تاسو چې کوم دی نو خپله بستره خپل سامان هغه به مسجد ته رادننه کړئ زمونږ د مسجد حدود چې کوم دي نو دا بهر چې کومه پټه تلې ده د اودسونو دا ځای چې شروع کېږي د دقه ځای پورې د مسجد حدود دي د دې ځای نه به معتکف بهر ته نه وځي که چېرې بغیر د ضرورته دوه قسمه ضروریات دي ګوره په دې خبره ځان ښه پوه کوئ هسې نه چې 10 ورځې مونږ ځان ستړی کړو او اخیره کې د مولي صاحب نه تپوس وکړي هغه راته وایي چې یاره د اعتکاف ته چې کوم دی نو قضا راوړه اعتکاف ته نه دی شي دقه حدود چې کوم دي هغه ځای کې چې دا هلکان ولاړ دي ښه ورته وګورئ یو دا ایاس چې ناست دی دا ځای نه د دې سره مخامخ شاته چې دا کوم ځای دی دا پیزار چې مونږ وباسو د دقه ځای پورې زمونږ د مسجد حدود دي د دغه ځای نه که څوک بغیر د ضرورته هغه ضرورت طبعي دی یا چې کوم دی نو هغه شرعي دی طبعي ضرورت مطلب دا چې چاته قضای حاجت پیدا شو امتیاز لذي یا په مسجد کې دننه دی او غسل سحر کوي نو په دغه صورت کې دا سړی د مسجد نه وتی شي که دغه ضرورت نه وي نو دا سړی د مسجد نه نشي وتی بهر ته که هر څه کېږي که دا دلته اور هم ولګي اور او دا سړی د دې جومات نه بهر ته ووته نو ګناهګار به نه وي خو اعتکاف یې ګوره مات دومره پورې سخت حکم دی څومره چې الله جل جلاله په دې باندې اجر عظیم ورکوي دومره د دې سره ګوره احتیاط هم عظیم دی احتیاط به هم کې احتیاط په داسې کې چې د دغه ځای نه دې خپه بهر ته وویستله اعتکاف دې مات شو جنازې له پکې نشي تللی که بیمار شي نو پکار دا ده چې ډاکټر تاله دلته کې راشي ها که د پلار جنازه دي د نو هغې له هم نشي که بل څه عذر راته راپېښ شو نو هم بهر ته نشي وتی دې بره مسجد ته هم نشي ختی بغیر د عذر دا هم زموږ مسجد دی خو دې ته هم نشي ختی وجه څه ده وجه دا ده چې په دې کې دغه بهر ځای دی او بهر پړوی دي دا پړوی چې کومې دي نو دا د مسجد د حدود نه بهر دي لهذا که چېرې بهر ته ووتې بغیر څه د عذر نه نو اعتکاف دې مات شو یو سړی دی هغه وایي چې یاره زه خو د سګرټو عادي یم مسلې دي که نه راځي مخې ته اوس به یو کس دی نو هغه وی زه اعتکاف ته د دې وجې نه کښېنم چې زه نسوار کوم نو اوس د نسوارو د وجې نه اعتکاف مه پرېږده د اعتکافو د وجې نه نسوار پرېږده اعتکاف د وجې نه نسوار پرېږده د اعتکاف د وجې نه سګرټ پرېږده د سګرټو د وجې نه اعتکاف مه پرېږده بعضې شوقیان خلک هغه بالکل حد کراس کړی نو د هغوی دپاره حکم دا دی چې په مسجد کې دننه سګرټ څکل دا عظیم جرم دی په مسجد کې دننه نسوار کول عظیم جرم دی د مسجد هتک دی لهذا که چېرې دی او دسماتې له لاړ شي او په دغه ټیم کې دننه په باتروم کې ځان له څه وکړي نو بیا چې کوم دی نو د ده دپاره دا صورت جایز دی خو که چېرې په دې نیت باندې بار ته ووته چېرې بهر هلته کې تماشه ده او زه به د گیم تماشه وکړم بهر جګړه نښتې ده زه به جګړې تماشه وکړم نو د ده اعتکاف مات شو دی به د دقې یوې ورځې د اعتکاف هغه قضا راګرځئ هله به د اعتکاف چې کوم دی نو هغه درست کېږي ټیم پوره دی الله جل جلاله دی مونږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي نور مسایل هم دي چونکې ټیم ختم دی بارګڼه هم ډېره ده او چې څه مسایل راځي د دې ملګرو متعلق د اعتکاف والا هغه بیا ما ته وایي انشاءالله جواب به ورته میلاویږي الله جل جلاله دې ډېرو کسانو له توفیق ورکړي چې په دې مسجد کې کینې د اعتکاف دپاره د دې اعتکاف مقصد ګوره دی که نه دې جماعت ته مونږ په جمع باندې ولې راځو مونځ له هر سړی په کور کې هم مونځ کولی شي خو د دې مقصد دا دی چې ګوره الله جل جلاله مونږ ته ښایي که چېرې په دې مسجد کې د یو کس هم مونځ قبول شو د یو کس مونځ قبول شو نو الله جل جلاله دومره وسیع ذات دی دومره پراخه ذات دی چې د دغه یو کس د وجې نه د ټول جماعت مونځ قبلوي په دې اعتکاف کې دا مونږ وایو چې ګڼه دې ولي دا د دې وجې نه که چېرې د یو کس اعتکاف قبول شو نو د دغې یو کس د وجې نه
الله جل جلاله د دې ټول مسجد ولا اعتکاف قبلې او دا یو کس وبخلی شو نو د دې یو کس د وجې نه دا مونږ ولې وایو چې اعتکاف سنت کفایي دی که چېرې په کلي کې یو کس کېناست د ټولو ذمه فارغه شوه نو دا د دې وجې نه که چېرې د یو کس اعتکاف قبول شو الله جل جلاله د اعتکاف د وجې نه دی جنت ته داخل که نو د دې کلي ټول خلق به الله جل جلاله جنت ته داخل الله جل جلاله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.